درته وایي چې راو انور اول سره اوس لیټسټ څه دي راو انور چونکې د تحریک ته چې هغه بوسټ میلاو شوی اوس تاسو د پی ټي ایم ته هغه بیکاز اف نقیب محسود په کیلینګ باندې چې هغه راو انور کیس و نو بیا راو انور په منځ کې خلاص شو. اوس لیټسټ څه دي؟ آیا تاسو مطمئن یستا پښتانه نه مطمئن پی ټي ایم ولا؟ مونږ بیخي نه یو مطمئن. مونږ پی ټي ایم په روان بر باندې اول ورځ نه سټینډ اخیستی دی. که تاسو ته یاد وي اول درخواست په سپریم کورټ چې ایډوکیټ سمرینه وزیر زما د نام جمع شوی و، زما په نام و. تا ته به یاد وي دا اول ورځ نه مونږه کو. خو بیا د نقیب پلار او ورسره 19 کسان یو کم 20 کسان د مسعود قوم مشران ملکان راغلل. هغې پریس کانفرنس وکړه. تا ته به یاد وي پریس کانفرنس یې وکړه چې زموږ نه علاوه به په دې کیس چې کوم آئیني غدایي صورتحال به څوک نه چیړی. دا یې وویل. تاسو ته یاد دي ده. نو هغې تر اوسه پورې دا کیس چیړو مونږ له ورپرېږدی چې خیر د هغه فیملی دی هغه د خپل. خو عام ولس پښتون نه دی مطمئن. کیدای شي سبا د هغې مسعود ملکانو نه هم خلک تپوس وکړي چې په دې باندې خو مونږ ډېرې انرژي ضایع کړي دي. تاسو څه وکړل؟ ما ته خپله کارکردي پیش کړه. زه خو خپل کام ته جواب دی ځان شمارم چې هر کله د کام زمانه تپوس کوي چې د یو کال دی مونږ یې خوا دېخوا جلسې راباندې کړي څه شوي دي. زه به ورته ووایم چې یو کیس به هغه دوی رانه وړی او د دغې کیس په حواله سره چې کوم سیاسي پریشر و هغه مونږ هر وخت د دوی په مخالف د روان ور په مخالف جلسې کړي دي او په هره جلسه کښې مو اواز پورته کړی او تر نن ورځې پر هم زموږ مطالبه ده. او بیا که په اسلام آباد چې مونږ چېرته احتجاجي درنه کوو هلته به هم تر هغې پوره نه پسو چې تر څو پر هغه مطالبه پوره شوې نه وي. او بیا موږ د ایکسترا جوډیشل کلینګ په حواله سره تر اوسه پورې دا کار خو وکړه چې د ټولو ډیټا مو را معلومه کړله. ډیټا راغونډوو او یو ځای بل ځای چې هغې د اواز اوچتولو دپاره جلسې کوو. موږ دا هم هغه کړل چې تقریبا 73 کسان و. خپل سټنډ خو بیا اخلو. دغسې میسینګ پرسن ډېر کورونو ته راغله. څه په جي آی ټي سره څه طریقه دغسې ماینس په حواله سره هم کمی راغلی دی څه نه څه. موږ او که په کومه مطالبو کښې کمی هم نه دی راغلی یعنې په هغې ځای پاتې دي هغه موږ پرېښتي هم نه دي او تر اوسه پورې ښه په شدت سره په ریاست باندې پرېشر اچوو چاره ته حل کړه. موږ خو خپل ځانونه جواب دی چا چې کومه ټیکه اخیستې وه د کوم شي لکه د نقیب د کیس هغه هم باید چې کام ته راشي دا خبره ورته وکړي چې څه وشول څه نه وشول. دا پریشر په توګه به تر آخرې ورځې پورې دا کیس موږ پرېږدو نه چې تر څو پورې اوس پېښور های کورټ چې کومه فیصله کړې وه 73 کسان چې کوم آرمي عدالتونو دغه ورکړه پنسۍ احکامات ورکړي وو یا سزا احکامات یې ورکړي وو نو هغه دوی دغه کړې وه رد کړې وه پېښور های کورټ. هغه ولې سره بیا خبره کېږي چې څه وزیر دفاع څه هسې کیسه ده چې کوم مرکزي حکومت ته پی ټي آی والا دغه والا هغې وزیر دفاع طرفه هغه بیا چلنج شوله په سپریم کورټ چې سپریم کورټ نه یې رد کړله. خو موږ دا وایو هم چې راځي چې د پاکستان میډیا او ټول د راشي سره کښې بنو په بخت الله چې دوی پانسي اډر ورته کړی دی پېښور های کورټ لرې کړی و خو مرکزي حکومت ورچک شو بیا یې په یووړ. که چېرته په بخت الله باندې دغه الزامونه دوی ثابت کړل هغه په 2014 کښې دوبۍ ته تللی و هلته یې مزدوري کوله سعودیه ته او بیا راغی 2017 کښې د جهاز د تګ او د راتګ ټیکټونه او هلته ریکارډ پروت دی د هلته په سعودیه کښې چې څومره یعنې نوکري یې کړې د هغې ریکارډ پروت دی او دوی هلته په غږ کښې لیکلي دي چې په 2015 کښې پلاني ځای شامله کړې ده 2016 کښې پلاني ځای شامله کړې ده په میرلي کښې کړې ده په میرانشاه کښې کړې ده او هلته په سعودیه و. نو دا سړي یې ورچولي دي راشي په ثابت خو دی کی بیا د مرکزي حکومت دغه کارونه کوي بیا د پرویز خټک صاحب دا کار وکړي هلته د 12 کالو باندې یو ماشوم باندې دوی پانسي چړاو کړې ده او په هغې باندې الزامونه دي چې راکړل چېرې یې ویشتلی عقل یې نه ماني چې دغه ماشوم سړی دا وکړي دا بیا ومني چې پلار نو دومره سخت الزامونه دي په هغې کسانو باندې عام خلک تنګوي عام خلک ستړیوي خیر دی آئیني لحاظ سره دوی یې نه پرېږدي په آئین کښې دننه موږ د خبرې بالکل قایل یو کیس دی چلیږي ده دوی به خپل دلایل پیش کوي هغه د خپل دلایل پیش کړي. منظور پښتین صاحب دا راته ووایه چې عمران خان اوس وزیر اعظم دی مخکې چې کله وزیر اعظم نو د پی ټي آی چیرمین و په هغې وخت کې خو د ستاسو سټیج ته به هم راتلو تقریرونه به هم کول او دا خبره هم کړې وه چې د پی ټي ایم ټولې مطالبې جایزې دي. اوس وزیر اعظم دی اوس څه پوزیشن دی اوس د څه سټیټسمین دی؟ دا بالکل ټیک خبره ده. عمران خان د نقیب کیس په حواله سره هم د روانور په حواله سره هم او د پی ټي ایم نورو مطالباتو په حواله سره هم
دا ویلي وو او د ټولو چې څومره د سیکنډ لیډرشپ ته هغې هم ویلي وو هغه د چې موږ چې اقتدار راشي موږ به انصاف کوو. عمران خان زما سره خپل هم ملاقات شوي دي، هغې هم دا راته ویلي وو چې کله هم زموږ حکومت راشي په دومه ورځ په اول ورځ به دومه ورځ به راوغواړو دا مسلې به حل کړو. خو تر اوسه پورې زموږ سره څه رابطه ونه شوه، زموږ سره څه داسې ډایرکټ نمبر شته نه چې موږ یې ورسره وکړو. نو تر اوسه پورې داسې څه پیشرفت نه دی شوی او امید لرو چې خدای دې وکړي چې وشي چېرته. نو تقریبا ډېرې ورځې اوس خو وشوله، دومه ورځ خو کله تېره شوله. خو دا ده چې ښه کس حکومت ته راځي یا بد کس حکومت ته راځي، په حکومت یې خبره مني نه مني، اوري یې نه اوري، په پارلیمنټ کې آواز ورته پورته کېږي نه پورته کېږي، دغه ټولو نه ماوره دغه ټولو نه بالا موږ خپل جدوجهد بیا هم کوو چې تر څو پوره مسلې حل نه وي. که ښه سړی دی که بد دی که آواز اوري که نه اوري، زموږ جدوجهد به د دغه مسلو تر حل پوره، صرف د مسلو د منلو نه دی، د مسلې حل دی. مني خو یې ټوله دنیا حل یې په کار دی چې تر څو پوره دا مسلې حل نه وي تر هغه پوره به زموږ پوره من جدوجهد جاري وي. ها پښتون قام ډېر لوی سوچ و فکر وړی دی چې دا کومه لوبه ده چې په دې ریاست شي ډېرې پرتشدد مظاهرې کېږي او د هغې باندې نه خو چېرته نیټورک بند کېږي نه بل شی کېږي نه بل شی کېږي، نه په هغې باندې نه هغې ته اوبه ورخوشې کېږي، نه په هغې باندې کرفیو نفیظ کېږي، نه کریک ډاون پې کېږي. دا کومه لوبه ده چې موږ پر امن جلوسونه وباسو، په هغې باندې په ټوپکو باندې ډزونه وشول، په ماڼک چې کسان هم شهیدان کړل او هر ځای چې پر امن ناست وو خو بیا مو نه پرېږدي، بیا په هر ځای چې اف آی آر هم وي، بیا نیول هم وي، سپین ږیري یې ونیول، ځوانان یې ونیول. هلته په ماڼک چې حمله وشوه د حملې مخالفت دپاره هم چې ځوانان اسلام آباد پریس کلب مخې ودرېده دوی هغه ځوانان هم ونیول. نو پښتون قام په دې باندې ډېر لوی سوچ او فکر وړی دی چې زما مستقبل به آخر څه وي، چې د خلکو سیاسي مسلې حل کېږي او ښه پر تشدد طریقه سره حل کوي. زموږ بنیادي حقوق مسلې دي هغې کښې لار څوک نه راکوي چې موږ په اسانه سره جلسه وکړو. درته وې حامد میر بل یو ټویټ کړی و چې په بنو چې کومه جلسه کړې وه په ټي ایم په هغې باندې اف آی آرونه کټ شوي دي او هغې دا ګیله هم کړې وه چې یاره دلته کې په اسلام ټول پاکستان کې چې دا کوم اوس حال جوړ شو تاسو وکتل تحریک لبیک پاکستان والا، نو هغې وایي چې په دې باندې اف آی آر نه کېږي او د بنو په ول باندې اف آی آر شوی دی، په پی ټي ایم کسانو باندې څو په کسانو باندې پی ټي ایم باندې اف آی آر شوی دی، بنو کې ولې شوی دی؟ ما په خیال سره 26 که څو کسانو باندې شوی دی اف آی آر، دوی نه څه جواز خو دوی سره نشته دی، بس هسې اف آی آر کوي. دا صرف اف آی آر نه دی، دا وټساپ دلته هر یو کس چې دا جلسه ته راځي هغه ته بیرته چې کور ته واپس لاړ شي دوی دمکیانې ورکوي، پر امن جلسې چې کوي. او په دې ملک چې نور قامونو خلک پر تشدد جلسې کوي هغې ته څه دمکیانې نشته دی، بلکې هغې ته لفافې ورکېږي، نه دي ورکړې شوي. ته نه یې ګوه چې دلته پر تشدد جلسې ول خلکو جلوسونو ول خلکو ته د فوج د طرفه د پیسو لفافې ورکړې شوي. خو زموږ پښتانه چې پر امن مظاهرې کوي هم دوی ته دمکې میلوي شي. هغه خورکیه چې دلته په پېښور جلسه کښې یو بیان وکړ هغه بیرته بیا چې میلاوېدله ویل یې چې ما ته دمکي راکړه ستا خاوند ورک دی اوس به ستا ورکړه بیا چېرته جلسې ته لاړې. داسې زموږ دا صرف اف آی آرونه خو ښکاره دي. زموږ څومره فیض محمد کاکا په شان سپین ږیري یې ونیو، څه تشدد یې کړی و، هېڅ نه د تشدد خبره کړې وه نه تشدد کړی و. سیټ ته د روډ نه هم لرې چېرته په یو ګراونډ ته جلسه وي هغه هم دوی نه پرېږدي. او پی ټي ایم تر اوسه پورې څومره جلوسونه استلي دي، یو جلوس ته ماته څوک وښایي چې روډ یې بند کړی و، روډ هم نه بند کوي. درته ویم اوسه پورې په دې ټوله دنیا ګواه ده زم ګورم که نه د پی ټي ایم چې څومره په ښکلي انداز سره یا پوره من طریقې سره یا ډېر په سړیتوب سره د جلسې کوي، دومره غټې په زرګونو خلک راغونډوي. د دې کسانو د چې کوم انتظامیې هلکان وي د تاسو چې کوم پی ټي ایم ملګري دي د دې ته څه باقاعده ورکشاپ ټریننګ څه شوي ده؟ زمونږ په پښتو کښې متل دی هغه به درته وکړم. د پښتو متلونه داسې چې ژوند وایي یتیم په ژړا ټینګ، یعنې صورتحال هغه حالاتو یتیم داسې په جوړ کړي چې هغه ډېر میچور شي، په ژړا په دې شی باندې بیا دی پوخ شي. مونږ حالاتو دغې ځای ته راوستي یو چې عام ځوانان که هېڅ څه هم
دوی ورکشاپونه هغه نوي شوي هم بیا هم دوی حالاتو دغه ځای ته راوسېدي چې هر شي کښې احتیاط کوي صبر کوي محنت کوي ډېر زیات محنت کوي تا به لیدلي بنه جلسه کښې یو کس و چې هغه دواړه پښو باندې معذور و صرف په کرشول باندې ځي او جلبندي هغه به سحر په کرشولو باندې روان شو بینرې به لګولې او سټیکرې به لګول دا زموږ د ځوانانو محنت دی دا د پښتون کام زموږ یې ورکشاپونه نه دي کړي په کور شې دا اخلاقیات ورزده کړي دي دا زموږ کورنی ماحول داسې دی د پښتنو چې هلته سړیتوب او ښه خبرې او اخلاقیات دا دوی ته ښودل شي